السلام علیکم. هغه بل ورځ د های کورټ د یو مقدمه په حواله باندې ما یو ویلاګ کړی و. ما ته نن دا پته ولګېده، بلکې یو ملګري لینک راولېږه د امین الرحمن یوسفزۍ صاحب کوم چې د پېښور های کورټ د بار صدر صاحب دی، د هغې میډیا سره خبرې اترې وې. هغه ما واورېد، د هغې نه ما ته دا پته ولګېده چې ما نه ډېر زیات غټ غلطۍ شوې دي. دغه ویلاګ کې چې کومې خبرې ما کړې دي، نو هغه خبرې موږ خو دا غلطۍ نه کوو، سینیر خلک یو. د دې سوشل میډیا په دور کې زمونږ نه هم غلطۍ وشي، حالانکې موږ کشران په دې باندې پوهیو. نو د سوشل میډیا نه یو کلیپ او یو خبر وایرل ما واخیسته چې بهرمن شاه تاړیدار سابقه ایس ایچ او سټي 400 چې هغه د عاصم وکیل شهید په کیس کې د ضمانت سلسله کې راغلی و، وکیلانو سره سوک سپېړه شوې ده. ما په هغې په بنیاد تجزیه وکړه، اگر چې زما تجزیه بې طرفه وه او د صحافتي ذمهوارۍ سره د ورورولۍ او د انصاف د تقاضو د غوښتنو مطابق وه، خو چونکې د خبر بنیاد خو غلط و، ځکه چې بهرمن شاه های کورټ ته حاضر شوی نو راغلی نو وکیلانو به ورسره سوک سپېړه د چرته نه کوله او هغه به د های کورټ نه بیا تښتېده څنګه. د معلوماتو مصدقه معلوماتو مطابق عدالت ته لیکلي ورکړی شوي چې هغه د شرقیه پولیس سټیشن کې ناست و چې څه فیصله عدالت وکړه. یو قسم لا هلته حاضر دی او زیر حراست دی. بیا چې کله د هغه ضمانت خارج شو، های کورټ آرډر وکړو، نو پته ولګېده چې هغه په شرقیه تاړه کې نشته. بهرحال نومې وکیل ته هغه جونیر دی که سینیر دی که زما همزولی دی که مشران دي کشران دي وروڼه دي دوستان دي خویندې دي بچي دي، نومې وکیل که دل ازاري شوي وي، زه بخښنه غواړم، معافي غواړم. د های کورټ بار نه او د های کورټ بار صدر صاحب امین الرحمن یوسفزۍ صاحب محترم په توسط باندې زه د بار نه د ټولو وکیلانو د ټول بار نه د غونډ پښتونخوا خبره کوم، خصوصا بیا د های کورټ بار، زه هغې نه معافي غواړم. زه اعتراف کوم چې ما نه دا غلطۍ شوې دي. زه انسان یم، غلطۍ د انسانانو نه کېږي، کوم خلک چې کار کوي غلطۍ هم د هغې نه کېږي. خو چونکې چې ما ته پته ولګېده چې ما دا غلطۍ کړې دي، نو زما کلچر، زما تعلیم، زما پښتونولي، زما اخلاق، ما چې څه زده کړي دي، د اسلام دا ټولې تقاضې دا جوړېږي چې زه ښه په نره باندې خپله غلطي تسلیم کړم او ښه په نره باندې زه د ټولو متعلقه خلکو نه د هغې معافي وغواړم. دې سره زه د معزز های کورټ چیف جسټس صاحب نه که دغه شانتې یو تصور وي چې دې سره د عدلیې باندې څه تور لګي یا څه داسې خدای مکه بده خبره د عدلیې دپاره وي، چونکې دا ټول چې دي د یو انساني غلطۍ لاندې د کار د دباو لاندې او د سوشل میډیا د انفلوئنس لاندې شوي دي. نو زه د ټول متعلقینو نه معافي غواړم. هغه ویلاګ چې چرته لګېدلو، نو د جرنالیزم د اصولو مطابق هغه د هغلته نه موږ لرې کړو او د جرنالیزم د اصولو مطابق دا بیان چې دی نو هم په هغه ځایونو کې به دا چې دی نو خپور شي، دا به موږ هلته نه سرکولیټ کړو. زه خپل همزولو کشرانو صحافیانو ملګرو ته هم دا وایم چې آینده دپاره چې کوم غلطي ما کړې ده تاسو ونه کړئ، د سوشل میډیا د انفلوئنس لاندې خبر ورنه کړئ چې څو تاسو هغه تصدیق کړي دي. زه د خپلو کتونکو نه، د خپلو اورېدونکو نه، د خپلو لوستونکو نه چې د هغې په ما ډېر غټ اعتماد دی او ما ډېر زیات خاطر کې ډېر په مینه مې ګوري اوري لولي مې، زه د هغه ټول ناظرین، سامعین او قایرین نه هم معافي غواړم چې هغې ته ما غلط خبر رسولی دی. د ټول وکلا برادرانو، د های کورټ نه او د های کورټ بار او د ټول بار څونه کیبینټ او صدور دي، نو زه د ټولو نه معافي غواړم او زه واقعي چې شرمنده یم د زړه نه، ځکه چې په دې سپینه ږیره باندې پکار و چې ما نه دا غلطۍ نو شوې، ما تصدیق کړو، ما نه دې کړې، زه معافي غواړم.